السلام علیکم عزتمن یو څو ورځې مخکې یعنې په چارساده کې د 2.5 کالې جینۍ سره جنسي زیاتی شوې چې د دغې ماشومې زینب نوم و. د هغې په الزام کې یو لال احمد په نوم باندې خلک یې ګرفتار کړی و. هغه هم بېګناه و. پولیسو واضحه کړه چې واقعي خبره چې دا خو بېګناه دی ځکه چې دا یو ساده سړی دی. نو د زینب مور ورته بیا یعنې څه ویلي دي زموږ دا ویډیو د سر تر اخره پورې وګورئ. هغې د چارسادې د پولیسو په باره کې یعنې څه خبرې کړې دي. وایه چې تاسو پوه شئ نو زموږ دا ویډیو د سر تر اخره پورې وګورئ او د دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته دا یادګین وکړم تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما درسره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب پاکې او ساده ټالۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درولئ. عزتمنو د زینب مور دا خبرې واضحه کړې چې وایي چې یعنې تر اوسه پورې دې پولیسو د زینب قاتل ونه نیو. په ټوله نړۍ کې دا خبره خوره شوې ده چې د زینب قاتل نیولی شوی دی. نو دومره تیزو سره د چارسدي پولیس دومره تیزو سره کاروایي کوي چې په 2 ورځو کې دننه د زینب قاتل وینیولو چې دغه هغه قاتل نوم د لال احمد دی. دا د زینب د لږ کور سره خوا په خوا کور دی او ګاونډي یې دی. او هغه محلې دغه هغه کلي خلکو ټول واضحه کړه چې لال احمد خو ساده سړی دی او د دماغو نه کمزوره دی یعنې د دماغو معذور هغه د دغه شانتې وړې ماشومې سره جنسي زیاتی نشي کولی. نو چې پولیسو دغه خبره واورېدله نو نه لال احمد یې پرېښودلو. پولیسو د چارسدي ډي پي وویلې چې دا زینب قاتل به موږ زر ته زره ګرفتار کړی شو. زر ته زره به یې ګرفتار کړو. او د زینب مور اوس هم په جاره باندې ځان وژني. وایي چې نو اوسه پورې د زینب د ملزم پته ونه لګېدله. او چې کله موږ پولیسو ته ووایو نو پولیس وایي چې زر ته زره به یې انشاءالله موږ ګرفتار کړی. زموږ نننۍ معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې او ساده ټالۍ نشان ووهئ. ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسوي.